الله چا سره ظلم نه کوي. دا یو خبره کومه. هغه یو زنانه و نبی اسلام مبارک لراله وایي د الله رسوله یو خبره کومه، دې خبرې ته توجه کوئ. نبی اسلام وایي څه خبره کې؟ وایي د الله رسوله وایي ما خو اورېدلي دي چې الله به دا خلک په جهنم کې سوځوي. نو نبی اسلام وایي او چې څوک بد کوي جهنم. نو د الله رسوله وایي تا نه خو موږ دام اورېدلي دي چې الله د خپلو بندګانو سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. نبی اسلام وایي دا هم صحیح خبره ده. نو د الله رسوله زه یو خبره کوم، زه چې په تنور باندې ډوډۍ پخوم زما بچی دی زما ماشومان وایي زه د تنور تپ تم نه پرېږدم چې ته تنور ته ور نه غورځېږي، د خپل بچی باندې مې د تنور تپم پیرزو نشي. نو بیا الله دا خلک جهنم ته ولې غورځوي؟ د الله رسوله عجیبه غوندې سوال کړی دی. ښځې ګورئ ښه چا سره جواب شته؟ وایي دی کې الله د قرآن آیاتونه نازل کړ. وما ظلمهم الله، الله او فرمایل جبریل علیه السلام راغی وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون. الله وی زه په چا باندې ظلم نکوم لیکن دا خلک چې ظلم کوي ولكن كانوا انفسهم یظلمون، دی په خپل باندې د ظلم والا لار اختیار کړی دا. زه خو ډیر راکاږم خدا په خپل جهنم ته ورخلاص یو ځان غورځي. زه چا باندې ظلم نه کوم. نو زما محترمو الله په چا باندې ظلم نه کوي. الله خو موږ ته دواړه لارې ښودلې دي، جهنم والا لار هم ښودلې ده، جنت والا لار هم ښودلې ده. چې جنت والا لار زما کور دی په دنیا کې، دا جومات او مسجد دی. الله فرمایي په جومات کې زما کور کې ناسته گویا زما رب سره ناسته ده. قرآن کې الله فرمایي وایي او په بار مانه دوه لارې الله ښولې دي، یو د جنت لاره چې د مسجد دروازه ده مونږ ته د الله ټول نصیب کې، ټول وای آمین. او یو د جهنم لاره ده چې د زناګانو بدعملو لاره ده. نو استاد لپاره اختیار دی د جومات لار اختیار او که د جهنم لار اختیار. الله ظلم نه کوي. نو زه وایم کنه چې دوه ورځې زندگی ده، یو عمل داسې ونیسه. زمونږ اعمال ډیر کمزوري دي، ډیر کمزوري دي. داسې یو عمل ونیسه په مداومت سره چې د قیامت پر ورځ ته خپل رب ته وسیله کې چې خدایه دا وسیله ده او ما په ټول عمر په دې باندې مداومت کړی. لږ غوندې شی دی خدایه، لږ غوندې شی دی خو ټول عمر مې کړی دی. انشاءالله الله به دې بخي. حدیث ته غوږ کېږدی. صالح اعمال یادوي ښه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کتاب دغه راکړي. امین الحمدلله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دا درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای چې درس لراغلي دي، ستا رضا لراغلي دي، ستا کور ته راغلي دي، خدای د دې څه قسم پریشانۍ دي الله په خپل دست قدرت خدای ختم کا. الله په دا درس کې خدای سپینګیری دي، ماشومان دي، نوجوانان دي، خدای د سپینګیرو په عمر کې برکت واچوه. الله ماشومان خدای قاریان، عالمان، حافظان، مفتیان کا. نوجوانان چې کوم په دا درس کې ناستي خدای تی د دین سره وابسته کو، د ځان سره خدای په رابطه کا. الله په دا درس کې خدای کاروباریان ناستي، خدای د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای په کاروبار کې برکت واچي. په دې درس کې خدای د چا رزق کمزوري دی خدای د رزق تنظیم وکي. الله د رزق باران په خدای وکي. الله په چا باندې په دا درس کې په دا حاضر مجمع کې په چا باندې قرضونه دي خدای قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې. الله د قرض د عذاب نه خدای اوساته. الله یو ماشوم وفات شوی د خدای قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي. په دا کلی کې څومره مرحومین وفات شوي دي خدای قبرونه د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي. الله ته مغفرت خدای نصیب کې. الله د قبر عذاب او ته خدای معاف کې. الله دا کوم چې جمدی د خدای په عمرونو کې برکت واچي، خصوصا د کلی ولا خدای په عمر کې برکت واچي. الله دا په دا کلی کې چې د چا په زړه کې څه قسم اختلافات دي، په زړه کې څه قسم بغضونه دي، نفرتونه دي، خدای په محبت او الفت باندې خدای بدل کا. الله خدای دا کلی په اتفاق او اتحاد باندې خدای تر قیامت د سبا پورې خدای اوساته. الله په چا په زړونو کې څه قسم شرعي حاجت دي خدای د خپل در نه پوره کا. الله څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې. دا درس زما خويند میند اوري خدای د لپټو د عزتونو خدای محافظ شي. زما د خويند میند په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کا. الله دا درس زمونږ د پاره د جنت ته دنه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوا او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. या हबीब सलाम अलैका
صلوات اللہ علیکہ